الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم عزتمند مسلمانانو الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو ډیر رحم کړی دی او الله سبحانه وتعالى د دنیا قسمه قسم نعمتونه موږ او تاسو ته راکړي دا هغه نعمتونو شکریا دنیا کې د الله سبحانه وتعالى عبادت کول دي عزتمندو زمونږه موضوع هغه د قیامت علامات د قیامت نخي دا شروع کیږي چې قیامت راځي او آخرت راځي دا غینه مخکې به سنخي الله رب العزت ظاهري بعضی ظاهری شوی دی او بعضی بظاهریږي انسان چې کله دنیا تراشي بلکې د انسان د مور رحم تتلل د دینه سفر شروع شي او دا سفر د انسان به دنیا تراشي نو الله رب العزت د پلار په دملا کې د انسان
نطفه پیدا کړي او بیا د مور رحم ته منتقل کی او د مور پر رحم کی سموده دا د انسان دا نطفه پرتی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلويختو ورځو ته چې د انسان دا نطفه ورسی نو الله سبحانه و تعالی یو فرشتہ راولېږي او دغه فرشتہ د دې انسان الله رب العزت ورته حکم وکړي چې د هغه زینه خاور راواله په کم ځای کې بچی دا انسان دفن کولای شي نو الله دغه خاور د مور دی رحم ته ورته ورسي او الله باندې دا کار آسان دی او کولای شي دی باره کې د یو صحابي واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دفنا فی التینة التي خلق منها دا په هغه ځای کې دفن شو دا صحابي د کمی خاورې نه چې دا پیدا شوی و د دې وجه نه مفسرین او علما وایي او د حدیث شیوخ او قرآن مجید کې الله فرمایي چې دا انسان ما د خاورې نه پیدا کړی دی من تراب چې دغه ټیم کې الله سبحانه و تعالی د سره د خپل خاوره چې په کم ځای کې به د دفن کېږي د هغې ځای خاوره ورسره الله ملګري کړي او یا د خاورې نه د نیکه زمونږ استاسو نیکه آدم علیه السلام الله سبحانه و تعالی پیدا کړی دی او بیا د هغې د نطفې نه د هغې اولاد الله پیدا کړی دی نو بنیاد د دې انسان د خاورې ایښودی شوی په دې وجه باندې الله رب العزت ورته الله مونږ او تاسو ته فرمایي چې انسان د خاورې نه پیدا دی زما عزتمندو په دې رحم کې الله رب العزت لوی کی او په دې رحم د مور کې اقل موده او کم موده دا شپږ میاشتې د دې تیرې او زیات لا حد نشته کله ماشوم په شپږمه میاشت پیدا شي کله په اومه میاشت پیدا شي کله په اتمه پیدا شي نهمه څوک لسمې ته ورسي نو زیات له حد نشته او کم مدد په دې رحم د مور کې دا شپږ میاشتې ده او دا انسان چې کله د الله سبحانه و تعالی جوړ کی د مور پر رحم کې دا سر د مور د مړی طرف ته بري سمو د پسې الله رب العزت را الټه کی دا انسان او الله فرمایي ثم السبيل يسره بیا ورته غلار مونږه آسان الله دنیا ته راولي او پیدا شي دا انسان اوس د الله په مونږه څومره انعامات دي دنه د مور پر رحم کې الله رب العزت انسان ته خوراک ورکوي په نوم باندې او بیا دا نوم باندې خوراک کې د الله حکمتونه دي ځکه دنه وینه ده او د دې انسان داخله الله رب العزت په دې وینه باندې نه ګنده کوي دومره خیال ساتي نو په نوم باندې ورته التا خوراک ورکوي او بیا چې کله د دې مور د رحم نه الله دنیا ته راولي نو دنیا کې زما عزتمندو الله ورته د مور د بدن نه پي جاری کی په دوه لارو باندې د انسان ته ور کوي او دا انسان چې کله بیا ورو ژوند تیری دیار له سوار له سکالو ته ورسیږي
بیا الله سبحانه وتعالی مکلف کې ورته وی دا کار بکې او دا بنکې د دین بزان ساتي دا کار بکې او د مور او د پلار او د خپل عبادت او د مور او د پلار خیال حکم ورته الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو ته کړی چې ګوره انسان ته پیدا نوي د مور پر رحم کې الله را لوی کړی نو بیا د مور پتا باندې دنیا سخت تیرې کړې اوس د مورم احسان منا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله تعالی د دې خبرې حکم کوي چې د الله بندگی کوا او د مور او د پلار سره احسان کوا ووصينا الانسان بوالديه حسنا الله وي مونږ انسان ته د مور او د پلار سره د نیکی کولو وصیت کړی دی حکم هم کړی دی نو دا انسان چې کله بیا بلوغت ته ورسیږي دا ژوند تیری زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی مکلف کی چې دا به ستا زندگی او دا به کې دا به نه کې اوس په ګناه نیول ستا او په نیکی درجات الله رب العزت ملاوي دینه مخکې کم اعمال کول هغه کې ور سره زیات والدین حصي نیک اعمال نو دا تربیت دا پلار تر دغه پورې کې او دغه کې الله رب العزت دی انسان ته سنت عقل ورکی په دې 14 کالو 15 کالو په عمر کې ځکه مکلف کې او به په ګناه باندې رانی سي او دا بیا سلويخ تو کالو ته چې ورسیږي نو حدیثو کې راځي چې د عقل چې دا الله پورا کې او د وجنه انبیای کرامو تم نبوت چې ملاويږي په سلويختم کال ملاوي عقل کامل شي او علماء فرمایي انبیاء کرام عقل خود ابتداء کاملی خدا ما او تا الله سبحانه وتعالى خي زکا علماء لیکي چې د نبی عقل چې چرته د عام انسان عقل ختم شي د عقل ته نه د نبی عقل شروع شي دا سه عقل هغه الله ور کړی دا سه پوهه ور کړی او دغه شانتی سلويخت کالو نه پس بیا زما عزتمندو حدیثو کې راځي چې انسان باندې د ګناه د وجه نه پکړ الله رب العزت ډیر کوي د ګناه په وجه رانی سي د چې معمولی خطا کوي الله رانی سي او امتحانات هم د سلويخت کالو نه پس ډیر راځي ځکه اوس دلته عقل کامل شوی دی ناکام کیږي نه امام شعبی نچات تپوسو کو رحمه الله والمتى يؤخذ المرء بذنبه سړی په دې ګناه باندې کلی نیولای کیږي امام شعبی ورته فرمایل اذا بلغت ال40 فخذ حذرك کله چې ستاد عمر څلويخ تو کالو ته ورسیږي نو فخذ حذرك بیا د ایره د ځان سره ونیسه اوس به دی الله را انیسی ګور ډیر زر په ګناه به الله زر رانی سي نو فخذ حذرك ګناه دا يره دې ځان سره ونیسا ځکه قران مجید کې وي الله فرمایي امام شعبي ورته ویل حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين دا انسان مونږه ځواني ته به د ځواني نه پس څلويختو کالو ته ورسو نو دی وی ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الله دا هغه نعمتونو د شکرې توفیق را تراکته چې په ما کوم نعمتونه کړې دي چې ستا شکریا ادا کوم وان اعمل صالحا ترضاه او دا د دې خبرې توفیق هم را تراکا چې زه اعمال نیک کوم او تر نه پاغه نیکو اعمال باندې راضي شي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي
الله ما ته اصلاح زما په اولاد کې وکا اولاد مې نیک عمل صالحان کا انی تبت الیک و انی من المسلمین زتا ته رجوع کون کې امتا ته توبه وباسم زه مسلمانانو نه د عقل کامل سی به دا ډیره جامع دعا کوي او مفسرین وای دا دعا ډیره زیاته جامع ده او هر سړی دا پکار دي چې دی وای رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه چې دا دعا دې کوي انسان له پکار دي چې هر سړی دا دعا کوي الله دې مونږ دا دعا کوونکی وایونکی جوړ کړي او د اسلافو د بخوانو نیکانو تقوادارو خلقو عادت هم داو امام نووي رحمه الله فرمایي وای کله به چې هغې د 40 کالو عمر ته ورسېدل نو د دنیا کار کې به کمې پیدا کړو بچو ته به وایي د دنیا دا کار تاسو کوئ کاروبار به بچو ته حواله کړو او د دین سره محبت به زیات کو او زمونږ په د اخیره زمانه کې مونږ او تاسو الټی یو ابتدا کې زمونږ او تاسو کمال کمی خو چې بوډاوالي ته نږدې شو دنیا سره محرس سیوا شي او دا د انسان دپاره ډیر زیات د نقصان سبب دی ځکه اوس د انسان عمر څومره دی دا لږ عمر دی نیمه یا د نیمې نه سیوا عمر انسان والی دی ختم کړی دی اوس دی د دنیا سره محبت ساتینو دا نقصان دی ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقل من يجوز ذلك زما د امت عمرونه د 80 او 90 کالو په منځ کې دي واقل من يجوز ذلك کم پکې داسې دي چې هغه د دینه تجاوز وکړي او مخکې ته لاړ شي نو زما عزتمندو د 80 کالو په عمر کې چې یو سړی د دې یو بوډۍ وه بني اسرائیلو کې او یو موسی علیه السلام یا غالبا عیسی علیه السلام بل یو پیغمبر ته راله وې زمان نصیب په ماشوموالي کې وفات کیږي بچی مې ماشوموالي کې وفات کیږي 200 او 300 کال عمر نو دعا د الله نه وکړه چې الله زما د اولاد پاتې کی او ډیر وختي هغه ابي داسې عمر را روان دی داسې امت را روان دی چې دا غي عمرونه به 80 او 90 کال زیات نه زیات او امیدونه به د 100 کلونو وي هغه بوډۍ وې کچرته ماته الله 80 کال عمر را کړی وي صرف 80 کال زما عمر وي ما به دا ټول په یو سجده کې تیر کړی زما عزتمندو امام نووي ځکه وایي چې کله به دا اسلاف او نیکان او ښه خلق به مخکې 40 کالو ته ورسېدل د دنیا کاروبار به په ځان باندې کم کو دا چې بیا 40 کالو نه زما عزتمندو انسان واوړي بیا 50 کاله یا 80 کاله یا 45 کاله زیات او یو کالو ته انسان ورسي خو چې د 80 نه واوړي زما عزتمندو بیا غ عمر هم په انسان باندې بوج شي تکلیف شي مشکل راځي انسان ته کله یو زیبانی درد وي کله بل زیبانی درد وي او عمل د انسان نم ډیر په مشکل باندې کېږي نیک اعمال دا ډیر مشکل شي 80 کالو پورې یا د 90 کالو پورې د انسان عمر زیات خو لږ خلق داسې دی چې الله د دینه واړی مخکې لاړ شي زما عزتمندو دا دنیا دا یو الحیات کظل الجدران والنبات دا سفر دی مونږه په وزر د سفر باندې زما عزتمندو ناست همیشه مونږ او تاسو په سفر کې وو او دا دنیا دا الحیات کظل الجدران والنبات دا د دیوالونو یا د ونو د سورو په شان ده لکه مسافر راځي په لار باندې د ونی او د دیوال سوري ته هغه ځان له ماڼۍ نه جوړي
هغه ځان له قلاګانې او بنګلې نه جوړوي بلکې هغه د هغه ونې سوري ته یو څټیم کیني او بیا د هغې ځای نه پاسي سفر شروع کوي خپل او ځي منزل مقصود ته لکه یو سړی د پېښور نه روان دی اسلام آباد ته ځي پیاده مخکې خو پیاده سفر وي ځکه علماو مثال داسې ورکړی دی یا ګاډي کې روان دی دی چېرته هوټل او یو سوري یو ځای ته د دمې دپاره چې ګرمي نو کیني چې یاره یو څو منټه زه دلته دا تکاوټ مې ختم شي او روان شم او دی د هغې نه پس بیا خپل منزل مقصود ته ځان رسوي نو دقه شانې انسان هم د مور د ګېډې نه را روان شوی دی اوس ما تاسو ته سفر څه د مور په رحم کې تیر شو څه دنیا کې چند یو څو کلونه هغه تیر شو دی وخت انسان را ورسېدو چې مرګ پرې راغی زما عزتمندو او بیا د آخرت احوال دی انسان ته متوجه کیږي چې هغه ډیر زیات عجیبه احوال دي ان شاء الله مونږ به بیانو اوس دینه بعد خدا غ آخرت د احوالو نه مخکې چې د الله پیغمبر ویلو قیامت پر راځي څه نخې به راځي نو هغه نخې به مونږ ان شاء الله بیانو تفصیلي به بیانو چې د قیامت علامې هغه څه دي چې مونږ او تاسو د ورځ د آخرت دپاره او د ورځ د قیامت دپاره مونږ او تاسو تیاری وکړو او په هغې کې اولنۍ د آخرت هغه د قبر منزل څومره سخت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې ډېر احادیث دي او عثمان غني رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې قبر ته به لاړ ډېر زیات به یې وژړل دا ږیره مبارکه به یې په دې اوښکو لمده کړه چا ورته ویل ولې ژاړې تا باندې خو دنیا کې د جنت زیري راغلي هغه وی دا اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت د پړوونو او د آخرت د منازلو نه اولنی منزل دی کدی کې ناکام شوم بس ټول آخرت مې غرق ته او تباه دی او قبر ته به یې ژړل مونږ او تاسو خو مقبره کې خاندو صحابه کرامو به ژړل خفګان به او د آخرت عدل ته زما عزتمندو تاسو سوچ د الله وکړئ انسان ته د دقې نه پس بیا انصاف څومره میلاوي تاسو چېرته به داسې مړی نه یې لیدلی چې چا ویلي لاړ شه زما د پلار وفات شوی د کارخانو نه ټایل او ماربل راوړه زه یې وله په دې قبر کې لګوم چا داسې ویلي نه یا چا دا ویلي دي چې یاره دا خپل کور ورته خاص کوم دې کې ښخوم نه بلکې د ټولو خلکو مقبره چې د هغه یوی د هر کلي ځان ځای وقف شوی په هغه ځای کې دا دفن کوي او دله پکې قبر هم